د مولیانو حکومت تیر شو، د نشنلیانو حکومت تیر شو، د صوبانو حکومت روان دی. اوس تاسو اندازه ولګوئ چې دې حکومتونو کې تاسو لا په دې دعاوه کې چا یو څومره غټ پراجیکټ درکړی دي یا چا د دې دعاوې خدمت کړی دی. د مسلم لیګ هغه هم وګورئ او د مولیانو هغه هم وګورئ او د نشنلیانو هغه هم وګورئ. او د نشنلیانو خو یوازې یو وزیرالان وو، دوه وزیرالان، یو وزیرالان د مردانو او یو وزیرالان د دعاویو. خو اوس تاسو ما ته دا ووایه چې دغه د دعاوي وزیرالان دي دعاوې د څه ځای کړې نور یې تاسو پېژنئ، نوم سره ما ته کار نشته. څه ځای چې ورکړی دا راته ووایه. نن که تاسو په دې علاقه کې دا ګیس وینئ نو دا مونږ یو غټ پراجیکټ دی افتاب خان راکړی دی، بل چا نه ده. مینه په خدای که نو که چې دې ماشو به راته پراته کړی دی او پاتې چې صوباړې نو صوباړې خو زما یو شعر دی وایي نه ګیس ته نه بجلي او نه لاټین ته نه ډیوه شو پاتې یو صوباړې نه افړ ته نه مزه هېڅ هم نشته. ورونو دا ته دا یو خبره کوم، زما دې ملګري ووایي چې خبرې مختصر که مختصر خو ډېرې زیاتې دي، خو زه یې د دعاوې پښتنو دا غونډ او هغه سړي لاسونی دی لاس کا رابطه خانه سکندر خان لاسونی دی چې څنګه مخکې دې دعاوې له ترقي ورکړې ده چې راتلونکي وخت له بیا دې دعاوې له ترقي ورکړې. تاسو که نن دا سکولونه وینئ، تاسو که نن دا سړکونه وینئ، تاسو که نن دا ټرانسفارمر وینئ، تاسو که نن دا ګیس وینئ، نو دا افتاب خان برکت دی، نه د ملا برکت دی او نه د نشنل برکت دی او نه د مسلم لیګ برکت دی، دا د یو برکت دی. نن که زمونږ اوبه وینئ دا چې کله سکندر خان وزیرو دا بادشاه وزیرو نو دا 3-4 کروڑ روپۍ زمونږ په دې اوبو باندې ولګولي او نن راسه وګورئ پخوا به مونږ اوس په ټولې تا مونږ پېژندیم نه، اوس مونږ شو نه کوو صاحب. نو دا ته دا یو خبره کوم چې وروڼو ښه په اتفاق سره په راتلونکي وخت کې دا کلک کې او دې میدان ته راوځئ، دې میدان ته راوځئ او نور چې دي خو زه به په اخره کې درته صرف بیا یو خپل بیا یو شعر ویل وایي دلبره راشي چې په خلاص دي سره سبا به جاړې چې مفتون د دعاوې نشته او پښتون د دعاوې نشته. داسې لیډر یو داسې مشر نظر ځوان یو ملي رهبر چې نو هغه په یو حال کې نه دی یارېدلي، هر وخت کې تاسو سره ناست دی او یو وخت کې زموږ دا پښتانه که په سخته توګه په نامه په هغې کې نه دي پرېښلي. انشاءالله دا ملګري هم تاسو نه پرېږدي او تاسو هم دا امید کوو چې ټول ملګري تاسو شامل کړئ. انشاءالله کوشش وکړئ چې دې کلي کې دې علاقه کې دغه نه یو ملګري تاسو سره کم از کم په دې لس شعرونو کې یو ملګري شامل کړو، بیا یو نوی ستا پروګرام وکړو. په امکان دی زه د دې حلقې سابقه امیدوار سابقه وزیر الحاج محمد اشرف خان صاحب ته خواست کوم چې هغې راشي او تاسو ته خپل خیالات وبایي.